روزانه به د خپلې مور قبر ته تلو. امام غزالی لیکي چې 40 ورځې مور قبر ته مسلسل لاړو او په خوا کې به کېناستو، سوره یاسین تلاوت به ورته کول. وایي چې 40 ورځې چې تېرې شوې نو مور د خپل بچي له په خوب کې راغله او مور ورته وایي چې بچیا کله چې ته د سوره یاسین تلاوت وکړې، سوره یاسین د سورت نه فارغ شي، لږ ودرېږه چې زه دې وینم. قبر خواته لږ ودرېږه چې زه دې وینم. نو دا خپل بچی پوښتنه ترېنه کوي چې مورې سوره یاسین خو څو رکوګانې دی، ډېر لوی سورت دی، چې کله زه ستا د سوره یاسین وایم په هغه وخت کې ته ما نه وینې، ستا نظر په ما باندې نه لګي. نو دا خپله مور ورته وایي چې بچیا ستا ته څه پته ده، کله چې ته ما ته سوره یاسین شروع کړې نو د اسمان نه په ستا باندې دومره رحمتونه راورېږي، دومره رڼاګانې در باندې راورېږي چې په هغه رحمتونو او رڼاګانو کې ته زما نه مکمل پټ شي، د ستا یو ویښته بیا ما ته نه ښکارېږي. مړي پسې تلاوت دا د خدای پاک د رحمت یو لوی سبب دی او د خیرات. هغه سړي پلار یې ډېر بوډا شوی و، هغه یې رافشا کړ او روان کړی و، یو لویه کنده ویل د هغې نه یې غورځوم. ورته یې ویل بچې دا کوم خوا مې وړې؟ هغه ورته ویلي بابا دې له دې وړمه چې دلته یو کنده د هغې نه دې غورځوم چې ځان نه خلاص کړم. څو پورې به راته کور پروت وي؟ هغه پلار یې وخندل. دې زوی ته ویل بابا زه خو دې د یو غټې کندې نه غورځوم، تا وخندل، دې خندا څه مطلب دی؟ دې وفرمایل بچې ما دا ومنله، بس ما خپل فلار د دغې کندې نه غورځولی، دا کومې ده چې تا زه روان کړی. زه په دې پوه شوم چې واقعي چې د هر عمل بدله د هغه عمل مطابق ده، الجزاء من جنس العمل. زوی یې پوه شو، راواپس یې کړ، ډېر قدر یې کوي، ځکه که دا پلار ما وغورځو سبا به ما زما بچي د دغې کندې نه غورځوم. ځکه زموږ د رونو د قیامت په علاماتو کې هم دا دي چې خلک به د ښځو قدر هغه به زیات شي او د مور قدر به کم شي، او د دوست قدر هغه به زیات شي او د پلار قدر به کم شي. په پلار باندې به دی شرمیږي، دی به دې شرمیږي چې زه چاته یم چې دا زما والد محترم دی، دا زما پلار دی. او دا شوي دي داسې نوی تهذیب او نوی ثقافت هغوی موږ او تاسو د مور او پلار نه لرې کړو. زه دا خبره بار بار کوم، پخوا به دا یو ښه طریقه وه چې ماسخوتن به خلک مور او پلار ته کېناستل، زړو نیګانو ته هغوی به ورته قیسې کولې او دوی به ډېره مزه کوله. نن د موبایل د وجې نه چا سره ټیم نشته، پلار ځان له ناستي هلته او زامن یې چې څومره دي او بچي هغه بیل بیل ناستي او هر یو به دا یو سړي ویل دا د ګوتې کار کوي، د ګوتې کار که نه داسې دی چې خپل مور او پلار ځان ته رانږدې کوي، ځان هغوی ته ورنږدې کوي، هلې به د خوشحالۍ ژوند بیا موږ ځکه په دې ورځ الله معافي کوي، د معافۍ اعلان کوي. وګوره هغه چا ته پکې اعلان نه کېږي د معافۍ چې چا نه مور او پلار خفه دي. هغه چا ته د معافۍ اعلان نشته چې د چا په زړه کې کینه ده، چا د خپلوانو سره رشتې کټ کړي دي، هغوی ته د معافۍ اعلان نشته. ځکه دا ورځ چې ده دا غټه وګڼئ، دا د معافۍ ورځ، هر چا سره ښایسته میلاو شئ. بس اوس دې مونځ نفس دی ورسره میلاو شئ. غلطي ستا نه ده، غلطي د هغه ده، خو معافي وایي دې ته چې الله کومه معافي خوښوي چې غلطي د هغه ده او ته د هغه نه معافي وغواړه. ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په معافۍ باندې انسان دا بې عزته کېږي نه، بلکې د ده په عزت کې زیاتوالی راځي. نو تا دې دا وکړو
څومره ورانې را ورانې دي ټولې جوړې او د فردو حقوقو نه ځان وساتو، حرامو نه ځان وساتو. دا نشي کېدی چې دلته ته تهجد کې او هلته دې په خېټه کې حرام پراته دي، دلته دې دعا ته لاس اوچت کړي دي او هلته په حرامو اسره نه کې، په پردي حق او په خپل باندې اسره نه کې. د خور حق داسې خوري وایي ماله د مور پی دي. دا کتاب او قرآن ته کېنوه چې دی مسلمان پاتې دی که نه دی، د حرامو ته حلال وي که وی نه وي. نن خور له حصه څوک ورکوي؟ وایي دا زموږ په قام کې نشته، دا زموږ په قبیله کې نشته، دا زموږ په علاقه کې، دا خو په قرآن کې دي چې وللذکر مثل حظ الانثیین. د ښځې د زوی او د لور تقسیم په وراثت کې الله کړی دی، ذوی الفروض کې شامل خبرې دي. نن څه حالت دی؟ ویونکي هم د قرآن شته، زده کوونکي هم د قرآن شته، خو دی په دغې خیال نه دی چې دا قرآن زما عملي زندګۍ لري. دی پکې خپل عزتونه ګوري، دی پکې د دنیا خپل مفادات ګوري صرف. د دې وجې نه اثر نه کېږي او د دې وجې نه کافران په موږ داسې دي چې په د حدیث شریف مفهوم دی لکه په پلیټ کې چې خوراک باندې څنګه وږي حیوانات او مارغان حمله کوي، دقسې حالت نن دی د مسلمان که نه دی.